रोहित शर्मा په वन डे کې په 38 سال عمر کې نمبر 1 اوډीआई بیټسمین جوړ شو. روहित شرما دا وخت 38 سال عمر دی او تر اوسه پورې د په ون ډے فارمیټ کې د انډیا ټیم کې لوبه کوي. لا ریټایرمنټ اعلان نه دی کړی. دغه رنګ د ویرات کوهلی عمر هم تقریبا 40 لور قریب دی. هغه هم د انډیا لوبډله کې گیم کوي. د ون ډے نه هغه هم لا د ریټایرمنټ اعلان نه دی کړی او د دوه دا پلان نه چې موږ 2027 ون ډے ورلد کپ پورې د انډیا ټیم کې لوبو کوجی. اوس کدینه علاوه د انډیا د کھلاڑیانو نه علاوه تاسو د نور ملکونو کھلاڑیانو ګورئ چې د تصویر کې تاسو لال لري درې کھلاڑیان ښکاری چې دای ډیر زر ریټایرمنټ اعلان کړی دی. وجه څه ده؟ وجه لیگ کرکټ دی، وجه آی پی ایل لا آی پی ایل انډین پریمیر لیگ چې د څومره هم آی پی ایل منیجمنت ته هغه د خو کھلاڑیانو فیوچر په دې وجه خرابوي. د خو کھلاڑیانو چې کم خو کھلاڑیانی ایله اپرو کې چې ته د خپل بورډ نه ریټایرمنټ واخله دستالاره به کولو شي ته اني ټایم آی پی ایل تم راتلی شي او د بد مرغه آی پی ایل له داسې آی پی ایل چې څومره هم لوبډلې دي داغه چې کم اونران دي نو داغه په ویسټ انډیز لیگ کې هم لوبډلې دي، داغه په ساوث افریقا لیگ کې هم لوبډلې دي، داغه په دوبۍ لیگ کې هم لوبډلې دي. داغه دنیا کې چې ډېر ملکونه داسې دي چې پای کې لکه شاهرخ خان لوبډله په ویسټ انډیز لیگ کې مشته ده، په ساوث افریقا لیگ کې مشته ده. دغه رنګ د ممبئی انډین چې کم ټیم دی داغه مالک چې کم دی په انډین په آی پی ایل کې هم لوبډله شته ده. دینه علاوه په ساوث افریقا، په ویسټ انډیز، په دوبۍ، په دې لیګونو کې داغه لوبډلې دي. نو دا آرامیان چې کم دی آی پی ایل منیجمنت دا مالکان آی پی ایل ټیمانو مالکان د خو کھلاڑیانو ته وایي چې ته ریټایرمنټ واخله د خپل بورډ نه ته موږ سره په ټیم کې آی پی ایل بم کې، ساوث افریقا لیگ بم کې، ویسټ انډیز لیگ بم کې، دوبۍ لیگ بم کې ته په کال کې تعالی موږ درې سرور لیګونه درکو او ته د خپل بورډ نه ریټایرمنټ والا ځکه تعالی او بورډ یا ان او سی درکې یا باندې درکې او تا باندې موږ د پیسو باران وکړو. نو ګوره هر کھلاڑي چې کوم بیا خامخا د پیسو لالچ د هر انسان په زړه کې راځي. نن سبا چاله مړه هر سړی له پیسې خو وګره نو بیا هغه کھلاڑیان په ډیر ینګ ایج کې د خپل بورډ نه ریټایرمنټ واخلي. لکه غټ مثال به د لزبره د نیکولس پورن درکم چې د اوس ویسټ انډیز د ټي 20 کپتان جوړ کو یو خو بیټسمن دی او د ظالم جی په 29 سال عمر کې د ریټایرمنټ اعلان کو خپل بورډ سره لارې جدا کی چونکه اوس هم ویسټ انډیز سره لوب کول شي دا نه چې لوب نه شي کوله لوب کول شي خو غوي نزان مستثنا کو. اوس کچري د ویسټ انډیز یو ځکه سیریز رواني او بل ځکه آی پی ایل رواني دی به آی پی ایل درازي د ویسټ انډیز سیریز ته دی نه زی د کاغه سره د کانټریکټ نشته دی. خو بیا ورپسې ای بی ډی ویلیئر وګورئ چې د دنیا یو ډیر غټ نوم د کرکټ یو ډیر غټ نوم په 32 سال عمر کې د ریټایرمنټ اعلان د دې لیګ کرکټو د پاره وکړو. ورپسې بیا 34 سال عمر کې هنجرچ کلاسن چې د ساوث افریقا یو آوټسټینډینګ کھلاڑي دی رورا او دوه هم په 34 سال عمر کې د ریټایرمنټ اعلان په دې وجه کو چې زلی کرکټ لوزګار شم او بل طرف ته د انډیا کھلاڑیان چې خک کھلاڑي وي هغه تعالی 40 سال پورې په ټیم کې کتلو لملاویږي ځکه داغه لالچ وینا او هغه ورغلاول ولا سوکینا چې ورغلاوي کې او د بورډ نه په ریټایرمنټ واخلي ځکه د انډیا کھلاڑیان چې کم وي ای د نورو لیګونو کې د لوبي اجازه نشته ده او آی پی ایل کې لکه ټیک ټاک پیسې ملاويږي. نو په دې وجه باندې د انډیا کھلاڑیان زیات وخت په خپل ټیم کې تیري او د نور چې څومره هم لوبډلې دي د دنیا دغه کھلاڑیان زر زر راین باندې ریټایرمنټ واخلي. د کې د کھلاڑیانو غلطی شته خو بیا هم کې د غواړي چې زه پیسې وګټم په لک ټایم کې زیاته پیسې وګټم نوم کم او کم دنیا لیګونو کې لوب وکم. نو دا غټ مثال مې دلته درکو. نو روهیت شرما په 38 سال عمر کې د ون ډے بیسټ بیټسمین جوړ شو، نمبر 1 بیټسمین جوړ شو او اوس هم لا دی وای چې زه به 2027 پورې گیم کوم مطلب 40-41 سال پورې به گیم کوي. نو دا مکمل انفارمیشن و دی حواله سره د تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.